أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب صدق الله العظيم سورة البقرة سپارہ نمبر 2 د سپاری رکو نمبر 4 5 او د سورت رکو نمبر 20 21 آیت نمبر 166 تا 169 په دې دنیا کې بعضی مشرکان خلق تی، بعضی کافران خلق تی، بعضی ظالمان خلق تی چې هغوی د الله تعالی نافرمانی کوي او ځان د پاره باقاعده یو ډله او یو جماعت جوړ کړي وي او ډیر خلک په هغوی پسې روان وي. دا کافران، دا مشرکان او دا ظالمان د دغه خلکو لیډری او مشري کوي او دا ما تحت خلک د دغه ظالمانو او د مشرکانو کافرانو لیډرانو د پاره د زنده‌باد او د مرده‌باد نعرې لګي چې هغوی ورته سوی بس اقی پس روان وي. دې ته غور او فکر نه کوي چې آیا زمونږ دا لیډران، زمونږ دا مشران او زمونږ دا مقتدیان چې مونږ ته کومه خبره کوي آیا دا د الله تعالی د مرضی مطابق دا او کنه دا د الله د حکم مطابق دا او کنه دا آیا دا د پیغمبر د طریقې مطابق دا او کنه دا. دی خبرې ته سوچ او فکر نه کوي، بس په پټو سترګو دغه لیډرانو او مشرانو پسې روان وي او د هغوی د زنده‌باد او د مرده‌باد چغې وخي. نو الله جل شانه په دې آیات کې د داسې قسمه خلکو حالت ذکر کوي چې د قیامت پر ورځ دا کافران، مشرکان او ظالمان لیډران به الله جل شانه رونیسی سره د دې خپلو ما تحت خلکو او دوی ته به وایي چې تاسو دا خلک ګمراه کړیو. نو دا لیډران او مشران به د دې خپلو ما تحت خلکو نه د بیزارۍ اعلان وکړي، د دوی نه به بیزاره شي چې خدایا پاکه مونږ دوی نه پیژنو، دوی ته خو مونږ نه دی ویلي چې مونږ پسې راځئ، دوی ته خو مونږ نو ویلي چې زمونږ د زنده‌باد او د مرده‌باد چغې وکئ، دوی خو په خپله مونږ پسې را روانو او په وح پسې به یې منډې وهلې. الله جل شانه به دې ما تحت خلکو ته ووایي چې تاسو ولې په دوی پسې روان وئ؟ نو دا ما تحت لاندې خلک به وایي چې یا الله دوی به مونږ ته وي چې په دې طرف راځئ او په دې ورځئ او په دې ورځئ. نو دوی به مونږ ته وي او مونږ خو په دوی پسې روانو، دوی زمونږ مشرانو. نو دا مشران به د دې کشرانو نه د بیزارۍ اعلان وکړي چې یا الله مونږ خو دوی نه پیژنو، ولې دوی کې په خپل عقل فکر نه وسه، ولې دوی ښه او بد نه پیژندل، یا الله ولې دوی ستا حکمونه نه پیژندل، د دوی د خپل پیغمبر طریقې نه پیژندې چې زمونږ په خبرو پسې را روانو او زمونږ د زنده‌باد او د مرده‌باد چغې وهلې. نو دغه وخت کې به دا ما تحت خلک، دا لاندې خلک چې اوس د زنده‌باد او د مرده‌باد چغې وي او د عقل نه کار نه اخلي، دا خلک به وایي کاش چې یو پیره مونږ دې دنیا ته بیا تللی وي، یا الله چې یو پیره دې دنیا ته بیا تللی وي چې څنګه نن زمونږ دا مشران او لیډران زمونږ نه بیزاره شو چې مونږ دنیا ته تللی وي او دنیا کې مونږ د دوی نه دقسې د بیزارۍ اعلان کړی وي لکه دوی چې نن زمونږ نه څنګه بیزاره شو، چې مونږ دنیا کې د دوی سره تعلقات ختم کړی وي او هر څه ورسره پرې کړي وي او مونږ ته د بیزارۍ اعلان کړی وي، خو بیا خو دنیا ته واپس به راتګ نه وي صحبه. نو مسلمان دی په دې خبره کې ډیر غور او فکر وکړي چې دی څوک ځان له مقتدا لیډر او مشر جوړي، نو سوچ دی وکړي په سړو دماغو باندې چې دا زما مشر او زما لیډر ما کفر طرف ته راکاږي، شرک طرف ته مې راکاږي، ظلم طرف ته مې راکاږي او کنا ایمان نیکو اعمالو د الله حکم او د پیغمبر طریقو طرف ته مې راکاږي.
بس دې خبرې ته دې سوچ او فکر وکړي نو بیا دې ځان له یو مشر وټاکي نو آخرت کې به بیا لاسونه مروړي نه او افسوس به نه کوي. اذ تبرأ الذین اتبعوا، په کوم وخت کې چې به بیزاره شي هغه خلک د چا چې پیروي شوې ده تابعداري شوې ده من الذین د هغه خلکو نه اتبعوا چا چې د دوی تابعداري کړې ده ورأوا العذاب او بیزاره به ځکه شي ورأوا العذاب عذاب به په خپلو سترګو ویني سیبه نو په دې خو به ورته احساس وشو چې مونږ راګیر شو. اوس که دا اقرار کوي چې دا خلک مونږ د ځان سره ګمراه کړي نو سزا او عذاب یې د یو په ځای دوه کېږي چې ښه په خپل هم ګمراهان وې په خپل هم په کفر او په شرک او په ظلم کې اخته وې نو دا نور ما تخته خلک هم ځان سره په دغه غضب کې اخته کړي نو عذاب یې یو په دوه کېږي نو دوی به بیزاره شي چې خدایه بس مونږ خو ګمراه شوي یو ناپوهي هم کړې وه خو دا خلک ورې مونږ نه دي ګمراه کړي دوی په خپلو خواهشاتو پسې روانو. وتقطعت بهم الاسباب او هغه تمامې رشتې تمام تعلقات تمام اسباب او تمام هغه چې کوم نسبتونه هغه به ختم شي پرې به شي یو به وایي زه دې نه پېژنم او بل به وایي زه دې نه پېژنم بل به وایي چې زه دې نه پېژنم د یو بل نه به د بېزارۍ چغې وخي. وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة او چا چې تابعداري کړي هغې به وایي کاش چې مونږ دپاره یو پیره بیا تګ وي دنیا ته فنتبرأ منهم نو مونږ به د دوی نه بېزاره شوي وو کما تبرأوا منا لکه څنګه چې نن دوی زمونږ نه بېزاره شو. الله وی کذالک یریهم الله اعمالهم دقه رنګې به الله دوی ته ښیي د دوی دا بد عملې او د دوی دا عملونه حسرات علیهم د پاره د دې چې دوی افسوس وکړي په خپل ځان باندې نو که بیا ډېر هم افسوس وکړي او ډېر هم اسویلي ووخي او ډېر هم لاسونه ومروړي بیا خو په لاس په آخرت کې څه نه راځي صاحبه د کړو او د وړو ځای خو به صرف دنیا دی دنیا کې چې دې څوک کړل د هغې به بیا بدله میلاویږي هلته. وما هم بخارجین من النار که دوی ډېر هم چغې وخي او د یو بل نه بېزاره شي الله وایي بیا خو د جهنم د اور نه وتونکي نه دي او خلاصېدونکي نه دي. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا په دې کافرانو او مشرکانو کې بعضې داسې خلک وو چې هغوی به د خپلو بوتانو په نوم باندې بعض زناور وقف کړل او ځنګل ته به وشړل چې دا څاروي مې د لات په نوم باندې بخلي دي او دا مې د منات په نوم باندې بخلي دي او دا بل مې د عزا په نوم باندې د بوتانو په نوم باندې به څاروي خاص کړل او هغه به بیا پړې به پې ور پرېښود او پرې به ښودل او د دغه څاروو به بیا ډېر عزت او احترام کو وی دا مونږ د خپلو خدایانو په نوم باندې وقف کړي دي نو د هغې به ډېر عزت او احترام کو بیا به د هغه څاروي غوښه هم نه خوړله که ذبحه به کو بیا به د هغه څاروي نه پی هم نه لشل په هغه څاروي باندې به سورلي هم نه کوله هغه څاروي به خرڅه هم نه او بس هغه به یې پرېښي څنګه چې به د دغه خپلو بوتانو تعظیم کولو دقسې به د دغه څاروو هم تعظیم کولو نو دا دوی کفر او شرک کولو. نو الله جل شانه په دې آیت کې حکم کړی دی تمام انسانیت ته یا ایها الناس اے ټولو خلکو که مسلمانان یې او که کافران یې کفر پرېږدئ اسلام طرف ته راشئ او که مسلمانان یې کلو نو خورئ مما د هغه څه نه فی الارض چې په ځمکه کې دي په دې ځمکه کې الله وایي چې تا دپاره ما څه پیدا کړي دي دا ټول خوره حلالا چې حلال وي الله چې څه حلال کړي دي او د الله پیغمبر چې څه حلال کړي دي نو بس دقه خورئ او الله چې څه حرام کړي دي او د الله پیغمبر چې څه حرام کړي دي نو دا مه خورئ د دې نه ځان وساتئ. د دې حلال ټکي خپله معنه ده غوټه پرانیستل سپړدل نو یو زناور چې الله حلال کړي وي مطلب دا چې د دې د حرمت هغه غوټه پرانیستې وي حراموالی تی ختم کړي وي او حلالوالی ستا دپاره پرانیستې وي او ستا دپاره حلال کړي وي نو کم څاروي او کم زناور چې د الله د طرف نه حلال دي لکه غوا میخه ګډه چیلې اوښان
یا نور داسې مارغان واخله یا نور داسې د ځمکې ځناور واخله چې هغه د الله د طرف نه حلال شوي دي یا په قرآن کې ذکر شوي دي یا په احادیثو مبارکو کې ذکر شوي دي نو هغه به خوري هغه به ستا دپاره حلال وي ذبحه کې به د الله په نوم به حلالې بسم الله الله اکبر به پې وې او چې کوم الله حرام کړي دي د هغې د حلالېدو غوټه نه ده پرانیستلې غوټه د حرمت بنده ساتلی ده نو ته به هغه د ځان دپاره نه حلالې لکه بد خنزیر الله حرام کړی دی قرآن کې باقاعده صریح الفاظ سره ذکر شوي دي چې خنزیر غوښه ستاسو دپاره حرام ده نو خنزیر به ته د ځان دپاره نه حلالې الله حرام کړی دی او د هغې ډېر حکمتونه او ډېرې وجې دي یو څو وجې علماو ذکر کړي دي یو غټه وجه دا ده چې دا خنزیر په ځناورو کې ډېر بې غیرته ځناور دی بدکاری ده پکې حیا پکې نشته غیرت پکې نشته دی او نو کم انسانان چې د خنزیر غوښه خوري نو دی کې به بې غیرتوب زیات وي صاحبه نو مسلمان خو الله ته غیرتي خوښ دی الله غیرتي ذات دی مسلمان هم غیرتي خوښوي نو په مسلمان باندې خنزیر حرام کړی دی یا سپی الله حرام کړی دی نو د سپی غوښه به نه خوري صاحبه حرام ده الله حرام کړی دی دا الله پیغمبر حرام کړی دی او داسې نور ډېر مردار ځناور دي صاحبه ځای په ځای به تفصیل راشي نو هغه چې الله حرام کړی دی بس هغه حرام دی د هغې خوراک به نه کې حلالا خورې حلال طیبا او پاک خورې پاک نه مراد دا دی که نه داسې یو ځناور چې یو عام عقلمند او هوښیار او پوهه اعتدال والا مسلمان وي نو چې هغه دې سیس ته وګوري چې د هغه طبیعت یې مني او طبیعت یې کرکه نه کوي طبیعت یې مني نو بس دا به پاک وي صاحبه لکه یو عام عقلمند هوښیار پوهه اعتدال والا مسلمان دی او دله څوک مږه حلاله کي یا ولا پیشو حلاله کی او پخې کی ولا او مخې ته ولا کی دی به خوري کرکه به کوي دا مردار دی راله پخ کړی دی او دا دی راله حلال کړی دی په دې لورکه لریکا اوس بعض انسانان به تو ګوري کافران دي کفري ملکونه دي چین ته لاړ شه دي نور ملکونو ته هغوی دا سپیډ عمره په شوق باندې خوري صاحبه ماران خوري لړمان خوري چندخان خوري قسمه قسم خو چې د دنیا مرداری ده ژوندي یې راخلي او په کړي کې اچوي او پخوي او کرپاري ترې وباسي اوس دغه هم انسانان دي خوري یې هغوی ترې کرکه نه کوي صاحبه نو د دوی په خوراک باندې دا پیشو او دا خنزیر او دا سپی او دا شیان حلالیږي نه او پاکیږي نه هغه د انسانیت نه وتې خلک دي انسان به داسې وي انسان هغه دی چې پوهه عقلمند هوښیار مسلمان دی یو پاکیزه ژوند تیری یو پاکیزه انسان مخې ته یو څیز کیږي او هغه تې کرکه کوي دا حلال نه دي صاحبه دا پاک نه دی هغه بیا مردار وي ناپاک به وي بعضې زمونږ په دې پښتنو کې هم بعضې خلک شته صاحبې دا شکون نه دی شکون د نیمکې په شانتي یو ځناور دی یو شی دی او غني وي پکې غني ازغي وي پکې اردو کې ورته سیح وایي او پښتو کې ورته زمونږ خلک شکون وایي نو پښتانه وایي وی د شکون حلال دی او رنگ د مردار دی وی رنگ د مردار دی خو نور حلال دی نو یادو ساته دا غلطه خبره ده شکون مردار دی او رنگ هم د مردار دی دا ټکی ځان سره یاد کا داسې به نه وی چې شکون حلال دی او رنگ د مردار دی چې شکل یې مردار دی بد دی او نور نه حلال شکون حرام دی او رنگ هم د مردار دی حدیث مبارک کی باقاعده د دې لپاره لفظ استعمال شوی من الخبائث دا د هغه پلیتو څیزونو نه دي صاحبه نو بعضې داسې څیزونه چې هغه د خلکو ځان لپاره حلال کړي دي نه چې قرآن حرام کړي دي الله او د الله پیغمبر حرام کړي دي نو هغه به حلالې نه د ځان لپاره طیبا نو پاک به خوري پلیت څیزونه به نه خوري نجس به نه خوري ولا تتبعوا خطوات الشیطان دا مشرکان د شیطان په دې خبرو باندې راړولیو چې دا زناور او مردار به خوړل او ځان له به د خپلو بوتانو په نوم باندې وقف کول نو الله وایي د شیطان د قدمونو تابعداري مه کوئ ولا تتبعوا اتباع مه کوئ خطوات الشیطان د شیطان د قدمونو د شیطان د قدمونو نه مراد دا دی چې شیطان تاسو ته کم کارونه ښایسته کوي
او کوم سیزونه درته پاک پاک ښیي نو دغه د شیطان په نقش قدم باندې مزه چې شیطان درته یو څیز ښایسته کوي هغه او یو څیز درته پاک کوي هغه به پاک نه وي. الله او د الله پیغمبر چې درته کوم څیز حلال او پاک کوي هغه به حلال او پاک وي. نو د شیطان په نقش قدم به نه ځئ. ولی انه لکم عدو مبین، دا شیطان خو ستاسو ښکاره دشمن دی. ستاسو آدم بابا د جنت نه د دې رزیل په وجه باندې نه دی راوتی، حوا ابې د جنت نه د ده په وجه باندې نه دی راوتی، او دا ټول انسانان چې د ګمراهۍ طرف ته روان دي خدا ابلیس او د ده بچي او د ده لښکر په دې انسانانو په تباهۍ او ګمراهۍ پسې نښتي دي او ګمراه کوي. نو دې ستاسو ښکاره دشمن دی، د ده نه ځان وساتئ. انما یأمرکم، ځکه چې دا شیطان حکم کوي تاسو ته بالسوء د بدې. سوء هغه کار ته ویل کېږي که نه چې یو هوښیار عقلمند او پوهه او اعتدال والا انسان وي نو هغه کار نه خوښوي. دا سوء دی، مراد تېنه صغیره ګناهونه دي، واړه ګناهونه. نو شیطان تاسو وړو ګناهونو طرف ته هم راکاږي، والفحشاء او د بې حیایۍ غټو ګناهونو طرف ته هم راکاږي. واړه ګناهونه هم درته ښایسته کوي، غټ ګناهونه هم درته ښایسته کوي، لکه زنا، غلا، ډاکه، بدکاري او د بل مال خوړل، ظلم کول، دروغ ویل، چغلي کول، حسد. دا څومره غټ غټ ګناهونه دي صاحبه. یا بله شپه درس کې تا ته مو چې په کومو کومو کارونو باندې لعنت د الله پیغمبر نازل کړی دی او ویلی دي نو هغه کبیره ګناهونه دي. خو دا د خلکو ته د شیطان ښایسته کړي دي نو بس دا خلک پکې ورګډ دي صاحبه. نو الله جل شانه ارشاد فرمای انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان خو تاسو ته حکم کوي د بدې او د بې حیایۍ د کارونو، نو د ده مه منئ. وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، او شیطان تاسو ته حکم کوي د هغه کارونو د هغه خبرو چې تاسو د الله په باره کې داسې خبرې وکړئ چې د هغې تاسو ته علم نه وي. بعضې خلک ډېر زړور وي، د قرآن او د حدیث نه خبر نه وي او بس یو خبره صرف اوریدلی وي یا چرته لیدلی وي او یا بس د ځان نه وي او په قرآن نه د الله قرآن کې ویلي دي، دا د الله پیغمبر اسلام په حدیث کې ویلي دي او په ډاډه زړه باندې لګیا وي. په قرآن هم دروغ وي، د الله په ذات هم دروغ وي، د الله په پیغمبر هم دروغ وي صاحب، او بی احتیاطي کوي. نو بی احتیاطي به نه کې. دا خو شیطان تاسو راګرموي په دې خبره چې تاسو د الله او د الله د پیغمبر په باره کې داسې خبرې وکړئ چې تاسو ته علم نشته دي، پوهه به نه او د ژبې نه به دي کفري کلمات وتي وي صاحب. نو ډېر احتیاط پکې په خبرو کولو کې. اذ تبرأ الذین اتبعوا، یاد کا هغه وخت چې په کوم وخت کې به بیزاره شي هغه خلک اتبعوا د چا چې پیروي شوي ده بیزاره بشي، من الذین د هغه خلکونه اتبعوا چا چې پیروي کړي وي، چا چې تابعداري کړي وي د هغې نه به بیزاره شي. ورأوا العذاب او اوبوین عذاب لرا، وتقطعت بهم الاسباب او ختم بشي پری بشي د هغوی هغه تمام اسباب او رشتي او تعلقات. وقال الذين او اوبوي هغه خلق اتبعوا چا چې به پیروي کړي وي، چا چې به اتباع کړي وي دغه خلق به وي څه به وي، لو ان لنا کرة، هاي کاش چې واپس تګوي زمونږ دپاره، هاي کاش چې یو پیره بیا تلل وي زمونږ دپاره دنیا ته، فنتبرأ نو بس مونږ به بیزاره شوي یو منهم د دې خلکونه، کما تبرؤوا منا لکه څنګه چې اوس دوی بیزاره شول زمونږ نه، کذالک هم دقه رنګې یریهم الله خیب الله تعالی دوی ته اعمالهم عملونه د دوی، حسرات علیهم د پاره د حسرت د دوی، د پاره د دې چې افسوس وکړي دوی علیهم په خپلو ځانونو باندې. وما هم او نبوي دوی بخارجینا وتنکی من النار د اورنا د جهنمنا. یا ایها الناس اے ټول خلقو کلو خره مما د هغه سنا فی الارض چې پزمکه کې دي حلالا
حلال طیبا پاک ولا تتبعوا او اتباع مکوے پیروی مکوے تابیداری مکوے خطوات الشیطانی د شیطان د قدمونو د شیطان د اشارو د شیطان د حکمونو د شیطان د کارونو انه لکم بیشک دا شیطان ستاسو د پارا عدو دشمن دی مبین خکارا دشمن دی انما یامرکم بیشک دا شیطان حکم کئی تاسو تا راکاگی تاسو رابلی تاسو بالسوء د بدے حکم کئی تاسو تا د بدے والفحشاء او د بی حیائی د کارونو وان او د دې خبرې تقولو چې تاسو وینا وکې خبرې وکې علی الله د الله تعالی په باره کې په الله تعالی باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو علم نه لرئ تاسو ته معلومات نشته چې دا د الله حکم دی او کنه دی دا د پیغمبر طریقه ده او کنه ده او بس تاسو لګیا یو داسې وایي چې دا د الله حکم دی او دا د پیغمبر طریقه ده سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.